دا ګوره دې پښې ته ولا دا شیونه اچلي دي، یو دا شی دی یو دا شی دی. دا غریب بیمار دی، نو دا ورته د زنانو عقیده ده، خدای خبر شه که د غلطو ملانو. دا صرف کپړه ده، دې کپړه باندې د دوی دا عقیده ده چې دې سره د انسان دردونه قلاریږي، د انسان تکلیف. په دې کپړه کې نه خیر شته او نه شر شته، په دې باندې هېڅ هم نه کېږي. بل دا شی ورته اچولی دی، ما خو ویل ګنې دا تعویض دی، تعویض نه دی. دا وګوره څه بټن شانته ده او دا بټن یې دې کې بنده کړی او دا یو تدیس ته تعویض کړی دی. او دا د دې نه خیر او شر غواړي چې دا به تکلیف لري کړي، مصیبت به لري کړي، پریشاني به لري. مصیبت او پریشانی لري کوونکی یو الله دی. و اذا مرضت فهو یشفین. ابراهیم خلیل الله وایي کله چې زه بیمار شم نو الله ماته شفا راکوي. بټن یې چاله شفا نشي ورکولی، کپړې چاله شفا نشي ورکولی. دا شیونه به بالکل لرې کوي، د دې نه به ځان ساتئ او الله طرف ته به متوجه شي. الله نه به غواړئ ربي انی مسني الضر وانت ارحم الراحمین. یا الله ما ته تکلیف را رسېدلی، تا نه بل زیات رحم کولو والا نه یې. ستا نه زه غواړم چې ته په ما باندې رحم وکړې. ایوب علیه السلام باندې الله 13 کاله بیماري راوستې وه، الله ته یې ویل یا الله تعالی باندې رحم وکړه، الله پرې رحم وکړي. ایوب علیه السلام دا کپړې دا شی نظام سینو تړي، په دې باندې مصیبت نه دبه کېږي. انشاءالله دم به هم کوم قرآن حدیث الفاظ ووایو، هغې سره به الله رب العزت شفا درکړي.